نن هغه سړی نن هغه اواز په منبر باندې به چې په تیزه باندې به خبرې کوي د خاورو لاندې پروت او دومره سادګۍ سره چې په قبر ګیر چاپیره د نزیز نه سوکاڼي راغیسي هغې ته ګیر چاپیره دغه کړي دي چې د قبر نشاندهي وشي. نو شپې به د وجې نه مونږ کار کول چې ورځ مونږ مفتي صاحب سره راشي. نو چې کله به مونږ مفتي صاحب سره هر څومره مونږ ستړي وو چې مونږ مفتي صاحب سره راغلی زمونږ د امې ځای به مفتي صاحب کې د مفتي صاحب دا د والد صاحب قبر دی. دا تقریبا چې 2 کاله 3 کاله کېږي چې مفتي صاحب د والد صاحب وفات شوی دی دغه قبر دی. مفتي صاحب په ژوند د والد صاحب قبر هم نه دی ښایسته کړی. مفتي صاحب د سادهتوب زندګي تېره کړې. کتونکو باچا سړی د پښتنو یو لوی اواز د دې خطې یو لوی اواز انقلابي سړی د علم د دنیا یو نوم سړی مفتی منیر شاکر صاحب هغه نن د خاورو لاندې پروت دی خو تاسو دغې سادګي او دغې علم دغې هنر او دغې خبرو ته وګورئ چې وایي د تلو نه مخکې دا نصیحت کړو چې په ما به بنګلې نه سازوئ او نه په ما باندې قیمتي کاڼي دی. د هغه عظیم شخصیت نن دا قبر د سادګۍ سره یو بوټی 2 پې لګېدلي یو 2 کاڼي پې پراته دي. نن مفتی صاحب چې کوم عظیم اواز و هغه د خاورو لاندې هغه دفن کړی شوی دی. مفتی صاحب ډېر نږدې ملګری را سره موجود دی. دا راته وایي چې دومره غټ سړی دومره سادګۍ سره مو له قبر ساز کړی. قبر خو پرېږدی د مفتي صاحب ژوند یعنې ما ته څه ویل چې ما غوندې په سوونو په لکاو ملګري چې نږدې نه کوم صفاتې شوي دي یو خو لرې نه کوم خلک ویډیو ګوري یا پکچر ګوري د مفتي صاحب یو روب الله پاک ورکړی و. ډېرو خلکو ما ته ډېرو ملګرو ویل چې د مفتي صاحب متکبر دی. ما ورته ویل چې کله تاسو د مفتي صاحب نږدې نه ناسته پاسته وکړئ نو مفتي صاحب سبا چې کله مونږ به کار وکړو نو شپې به د وجې نه مونږ کار کول چې ورځ مونږ مفتي صاحب سره راشي. نو چې کله به مونږ مفتي صاحب سره هر څومره مونږ ستړي وو چې مونږ مفتي صاحب سره راغلی زمونږ د امې ځای به مفتي صاحب دې ټوله زندګي په سادهوالي تېره کړې د الله په ودانیت یې تېره کړې. همیشه به یې مونږ ته دغې خبرې تاکید کول چې داسې کار داسې عمل ونه شي چې د شریعت خلاف وي په هغه رب ناراضه شي. اکثر څه ایشو چلیږي مختلف قسم خلکو هغه واورېدې سکورټي مسالې ډېر زه ناست وم ډېر به داسې خلک راغلو د ادارو وله راغلي نور خلک راغلي تا ته ټرست دی او ته د سکورټي حفاظت وکړه. ما به ته ویل چې مفتي صاحب چې په داخلي جمعې باندې دا بیان کړی ما پرې زور وکړو چې مفتي صاحب مونږ به دا کوم خلک راځي چې ما ته دغه نه تلاشیالو نو ما ته یې ویلو چې یاره دا شل دی چې مایوسه کوم ما او دا خلک راځي ډېر لرې لرې ځای نه چا نه چې تلاشیالې پښتانه دي پښتون ځان ته غټ سړی وي نواب خفه شي ما ورته ویل چې دا شل دی چې یو سړی په دې خبرې خفه کېږي چې ما تلاشي واخیستلی شه خو په دې باندې مونږ ته نقصان دی دې ملګرو ته نقصان دی. مال چې مفتي صاحب که مونږ شهیدان شو تا سره په مونږ یو 2 بچي یتیمان کېږي یوه ښځه کونډېږي بس تا ټول دا میشن او ټول خلک په تا باندې متصرف کېږي. خو مفتي صاحب یو دلیر سړی و مفتي صاحب غوندې زړور انسان ما په دې خپل ژوند کې نه لیدلی. رشته دارو چا څه ویل نه چې مطلب یو پروټوکول ورکو دلته په یو جنګله ولګو دا قبر وله ښکلی ډیکورایز کړو. نه د مفتي صاحب رشته دار الحمدلله د مفتي صاحب یو ورکوټ لمسي نه ونیسه تر باچو پورې بلکې د مفتي صاحب دا د والد صاحب قبر دی. دا تقریبا چې 2 کاله 3 کاله کېږي چې مفتي صاحب د والد صاحب وفات شوی دی دغه قبر دی. مفتي صاحب په ژوند د والد صاحب قبر هم نه دی ښایسته کړی. مفتي صاحب د سادهتوب زندګي تېره کړې کوم امر د شریعت دی کوم حکم د شریعت دی زمونږ د پیداویش نه واله زمونږ د دفن تقسیم پر زمونږ هغه طریقه کار وي دنیا رواج رسم رواج د مونږ هېڅ قسم د شي څه زمونږ دلچسپي نشته. صحیح دی ټیک شو ډېره مهرباني ستاسو. کتونکو مرګ حقیقت دی او د دنیا باندې هیڅ یقین نه دی په کار خو چې کله داسې یو لوی اواز هغه خاموش شو انسان واقعي د انسان زړه په درد کوي انسان د معاشري چمګاوند ټول هتې ته په تکلیف رسی. مفتي صاحب دلته کې شاته کې په منبر باندې مسلې کوي یو لوی اواز یو خوږ اواز یو په اواز کې یو تاثیر نن هغه اواز نن هغه شخصیت قداور یو غټ تن والا سړی چې په دې محله کې به ګرځېدو لکه د یو دبنګ انسان غوندې کې به روان و ماشومان به لراله خلک به لاس میلاو کړو واړه به ښکل کړه. نن هغه سړی نن هغه اواز په منبر باندې به چې په تیزه باندې به خبرې کوي نن د خاورو لاندې پروت او دومره سادګۍ سره چې په قبر ګیر چاپیره د نزیز نه سوکاڼي راغیسي هغې ته ګیر چاپیره دغه کړي دي چې د قبر نشاندهي وشي. یو 2-3 ګلونه پې لګولي دي ساده بالکل که وغواړي په دې ځای به یو غټ مزار هم ساز کړي. کارې مفتي صاحب
چې ساده سړی ما اسلامي چې کوم حقایق دي کوم حقایق اصلي هدایت دي په هغې باندې پیروکار یم او زما سادګي به زما په مرګ باندې هم نه ختموي. څه به ووایو جی بس صرف دا به ووایو چې کله سپینې خبرې کې ستغې خبرې کې ښکاره خبرې کې نو دغه اواز به او دغه چهره د هر چا په سترګو کې اڅغې ساز شي. الله دې وکړي چې دا نظام بدل شي، دا ظالمان بدل شي او هر سړي ته په دې خاوره باندې تحفظ ملاو شي. اجازه درنه غواړم د الله په امان.